شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی. کتونکو تاسو ته به دغه شاته چې کوم کنسټرکشن کار ښکاري دا د نن نه غالبا 12-14 ورځې مخکې هم په دې روژه کې د دې باقاعده افتتاح شوی. په سکرین به تاسو ته ښکاري دغه چونه چې کومه اچولی کېږي هم په دې روژه کې د ایس کنسټرکشن د سوري د لاندې دلته یو افتتاح وشوه. د 30 مرلې یو پلاټ یو پام هاوس و شاته چې کوم حاجي صاحب ولاړ دی د دوی پام هاوس و هغه بنیاد یې په 21 مارچ باندې کېښودلی شوی. نن 5 تاریخ دی باقي باران هم پکې راغلی چوټي دوه پکې منځ کې راغلي غالبا 12-13 ورځې شوي دي. نن یې لنټر دی. نو انور سید به یو د حاجي صاحب هغه ورځ خبره کړې وه چې یاره اختر له به پکې موږ پروګرام کوو دا به رسېدلې. نو ما ټیم کې هم خندل چې یاره دا لاسن خبره ده په دې دومره کم وخت کې دا جوړېدل امپاسبل ده. خو چې به انور سید به یې کال وکړو چې یاره نن لنټر دی تاسو به راځئ. نو مال چې بالکل هغه خبره خو حقیقت دی. راځو دوی څه خبرې اترې کوو دغه حوالې سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر دی؟ ټیک ټاک. دا هغه ورځ یو خبره شوې وه 21 مارچ باندې تاسو اوس چې څنګه وخاندل هغه شان ما تاسو نه یو تپوس وکړو تاسو چې یاره اختر له دوی و چې پروګرام به پکې وکړئ او ما هغه شان د نن لنټر دی 12-13 دین تیر شو. نو څه وایي دې والې؟ یاره بالکل مکه سې چې څنګه مونږ ته هغه ویلو انور سیده نو هغه شی مونږ ته ګپ ښکاره خو هغه رښتیا شو. نو واقعي دا غټه خبره چې په 12-13 ورځو کې ځکه چې مونږ په خپل راځو د دې ځای ناس روزانه لکه راښکاره کېږو که نه نو کار هم د دې برابر مونږ یې لکه مطمئن کړو دا نه چې انور سید یا مونږ سره څه ډسکاونټ کوي یا به مونږ له نه صفا خبره کوو روژه ده نو میټیریل هم برابر دی او هغه شي له ټایم هم ورکوي او ښه په خپل لکه چې یو سړي سره هر څه موجود نه کار کېږي او هر څه اسان دي خو چې سړی خپل محنت کوي نو ماشاءالله دې محنت کوي بل کسان هم ورسره تکړه دي. نو الحمدلله دا دې چې کوم دا وکړو مونږ ته مطمئن یم یو د اوسه پورې لکه کار دی چې کوم یاد کړو نه واقعي چې 10-15 ورځې کې دی هغه خپل لنټر ته کار ورسو. د خښتې باره کې ویلو دا دی پېښور نه خښته راوړی لکه دا 1 نمبر خښته PR1 بلکې سټیل نو سټیل هم دی لاهور والا سټیل لکه زمونږ ځکه چې راځو دا کار زمونږ کېږي پیسې پې لګو نشي ورپسې چې کوو دا نه چې بس ټیکه م ورکړی ده او کار هم دته پرېښی لکه والله ډېر پې خوشحاله یو په خپل ځاني باندې زه ډېر خوشحاله یم انشاءالله الله دې وس راکړي چې مخکې هم داسې صدقې نو انشاءالله په دې باندې بیا کوو ځکه مونږ ته خوشحاله یو مطمئن یو. عمر فاروق بھائی تاسو څه وایي د دوی ډېر کم مدت کې دا چې کوم لنټر ته خبره ورسوله بیا د دوی کومه کمپني ده د تخبې ولس دی تاسو ګوري تاسو څه وایي هغوی؟ والي سره به زه دا خبره وکړم چې تقریبا 12-14 ورځې وشوې دی کې 2-3 ورځې چوټي م راغلې ده هغه ما ته پته ده ځکه چې ټایم ټو ټایم مونږ ځان اپډیټ ساتلی دی او بله دا ده چې مطلب دا کم کار دوی په دې څومره ورځو کې وکړو نو د هغې نه مونږ څه چې دا ټوله علاقه هم ته مطمئنه ده دا ګڼ ګاونډ هم داسې خلک ځي راځي نو ټول داسې حیران او پریشان دي چې یاره دا څنګه چل دی نو مونږ هغوی ته هم دا خبره کوو چې څوک تپوس وکړي چې یاره مطلب داسې کار دی چې مطلب ته به په خپله حیران شي چې یاره دا څنګه چل دی او بل چې کوم دی انور سید بھائی نو دا یو پروفیشنل دی او مطلب پروفیشنل کار چې کوم نو هغې کې خبرې نه وي دا چې ان پروفیشنل خلکو ته خپل قیمتي ځګونه ورنه کوي مطلب چې خراب یې کېدلی لکه زه به تاسو ته یو دغه وښیم دا مخامخ کار هم کېږي دغه کسان هم راغلي چې یاره مطلب زمونږ دا ځای مطلب هغې کې راغورځېدلی وه دغه کم بیسمنټ پکې شوی دا میټیریل وایي نو مونږ الحمدلله د خپل میټیریل نه د کار نه او د چې کوم د غونډ ټیم دی ټول نه مطمئنه یو چې کوم تاسو مطلب زه به د تغبې خلکو دوی هم که داسې جونګړې ځان له جوړوئ نو د دې خدمات حاصل کړي داسې ډېر خلک شته په تغبې کې خو هغه هم داسې مطمئنه نه کړي لکه څنګه چې انور سید بھائی دی. ډېر مهرباني. تو پیریان دي داسې انسانان دي دا څنګه ټیم دی په دې روژه کې دا کار دومره زر سرته رسول؟ جلاله اهم وجه دا د سټاف چې تاسو سره سټاف خپلي که نه خپل برابر سټاف سره زموږ یوازې دا لنټر نه په دې رمضان کې موږ 4 لنټرې واچولې زموږ 2 لنټرې بلې ورځې یو به د اختر په شپه اوس به ته وایې د اختر په شپه هم تقریبا یو به د اختر په شپه راځي انشاءالله بس اصل موږ خلکو سره لیکلي اګریمنټ دي سټاف موږ سره الحمدلله 40-45 کسان دي هر ځای کې د هر یو پروجیکټ په هر ټایم باندې هغه کې چوټي نه وي دا رواني په یو خپل یو لیمټ بل تاسو ته ما ویلو چې انشاءالله جی صاحب به پکې د اختر پروګرام کوي قلاره چاپیره ده ګیټ لګول دي سبا به زموږ ګیټ راشي انشاءالله ګیټ په دوی ته موږ ولګو حاجي صاحب پکې خپل پروګرام کوي او ډېر زر تر زر 20-25 دن بعد به هم د دې کیمرې پرانا باندې دا پام هاوس تاسو ته چې څنګه په 3D کې موږ راوستې دي دا به تاسو ته بیا موږ خو ته وایم چې تاسو راشئ زموږ د دفتر وزټ وکړئ اسې راشئ موږ پري سرویس ورکوو تاسو د کورونه پري نقشې تاسو له وزټ کوو 3D انټیریل د تاسو له موږ پري کوو تاسو کو په مردان کې په پېښور کې د هغې به تاسو نه پیسې اخلي موږ تاسو دا سرویس پري درکړې ماسې انجینیر ناست دلته کسان ناست
اخلي هغه به تاسو له فری کوي چې تاسو نو خو موږ به تاسو له چینج کوو چې کله تاسو خو شو نو موږ به تاسو له هغه پری او سرویس درکو موږ به صرف د کنستراکشن سرویس دغه اخلو او تاسو کار چې کمی دا په ګارانټي په وارنټي دوانو سره زموږ د کمپنۍ مقصد دا دی په تخبه کې چې دا موږ کولاو کړی چې موږ د خلکو ریلیف ورکو دوی دا پروفیشنل زین دي قیمتي زین دي چې دا په داسې خلکو دغه نشي چې یاره خراب دي نشي مطلب ورسې د جلالانو زموږ دغه یو مقصد دی د دې پروجیکټ موږ وزټ کړی د مالکانو سم خبرې کړې غوي چې دوی ریټ مناسب دی کار هم خدای سټاپ هم څخه دی مطمئن دي خلک نو موږ هم راځو تاسو تم دغه وایو چې یاره خپل کار خپل آبادی خپل کول غواړي په پروفیشنل طریقه د جدید دور په تقاضو باندې په نقشه باندې خپل آبادی جوړول غواړي نو بالکل 0345 80 530 نمبر باندې نور سید به سره رابطه وکړي تورو پلازا کې د دوی په سیکنډ فلور باندې دفتر دلته وزټ وکړي نقشه به تاسو ته پری درکړي باقي چې سرویس ته هغه به تاسو سره دوی اګریمنټ لیکي خپل کوربه جلال صافي او کیمرامین سلمان یوسف زئی له اجازه ورکړي خاطر بعد بریالي سي د الله پامان